کامران خټک صاحب تاسو به څه وایئ دا نوښار ورځ په ورځ ټایم په ټایم بدلېدو والا صورتحال دفین بھائی نوښار کې سیاست چې دی بلدیاتو خاص کر 33 سیټونو باندې ډېر دلچسپ صورتحال اختیار کړی او نقشه بدلیږي را بدلیږي جی موږ ګورو یو نوی اتحاد جوړېدو دپاره سټرګل روان دی جدوجہد سلام مشورې روانې چا اتحاد دی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام او سره جماعت اسلامي میس کې ګروپونه هم دي خبرې روان دي ورسره نور ګروپونه دي خبرې روان دي ورسره دوی سره نور ګروپونه هم دي خبرې روان دي خو دوی یو نتیجې باندې ورسېدو او درې تحصیلونو کې دوی خپل کینډیډیټ مشترکه ودرولو جی نو تفهیم یو چې د حلقي صورتحال به بدل شي څنګه به بدل شي یو طرف ته اوس مقابله چې د احد خټک روانه ده ورسره فرزند پرویز خان دی اسحاق خټک هغه روانه ده خو دا اتحاد جوړ شو دا به ډېر مؤثر اتحاد وي ولې جمعیت علماء اسلام چې تاسو یادوئ فی نو هغې خپل یو 7-8 هزار ووټ په دې حلقې باندې شته دی په 63 حلقې باندې داسې پاکستان مسلم لیگ نون 63 سیټ هم ګټلې دی 63 ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې مقابلې هغه دغه به بدل شي مقابلې رخ به بدل شي اوس چې مقابله د احد خټک او اسحاق خان په میز کې روانه ده خو چې دا الایس جوړ شو نو نقشه بدلېدی شي تفهیم ډېر تیزۍ سره د الایس ته یو عملي شکل ورکونې لپاره سلا مشورې کېږي بېګام یو بیټک شوی دی تاسو ته ښه پته ده چونکې هغوی دا موږ ته درخواست کړو چې دا خبرې تاسو میډیا ته مه راباسئ نو دا 2-3 څلور ورځې چې دي دا انتهایي ډېر اهم دي نوښار سیاست کې بدلون راوستو دپاره پیپل پارټۍ ته نقصان شو بالکل الایس خو دا جوړ شو نو بیا خامخا هغې خو توانه پوزیشن کې هغې راتلی شي بنیادي فایده به کوم طرف ته راتلی نو ټف مقابله به وي بالکل دا ولې موږ ګورو چې اسحاق خان دی اسحاق خټک هغې خپل ډېر متحرک شوی دی اکټیو شوی دی او خپل پیپای کې بیس کیمپ کې نه دی ناست مختلف ګروپونو سره رابطې کوي کم ناراض ملګري دي هغه هم سره هغې رابطې دي او موږ چې ګورو نو پیرپایي کې هغې کم بیس کیمپ دی ډېر ګڼ تعداد کې هلته خلک موجود دي بالکل په سوونو خلک موجود دي هغه سره ملاقات ټایم اغوښتو دپاره خلک په کوششونه کېږي بل یو تفهیم دا چې هغوی په حکومت کې دي مرکز کې دي په صوبې کې دي عوام دې ته هم ګوري شره موږ خو دوی سپورټ کړو سبا موږ ته دوی کار هم کولی شي اوس هم کار کولی شي حکومتي سیټونو باندې ناست دي په حکومت کې وفاق صوبې کې ناست دي او ټول ایډمنسټریشن دوی په لاس کې دی او که دا په دې سیټ کې نو دې نه مزید به موږ ته کار کولی شي نو حکومتي چترۍ ورسره ده په هغې باندې دی دا ایډوانټیج ورته حاصل دا بالکل دا یو حقیقت دی او یو حقیقي خبره ده دې ټایم کې مرکز کې صوبه کې اختیارات دي او وزارتونه دي چې کوم د خلقو ضروریات دي نو هغه دغلته مونږ وختي کتل هغه خټک صاحب د کمرې نه راووتو نو په سوونو کسان ترې نه ګیر چاپېره وو نو ما یو کس ته ویې مې د مچو ګبین نه چې څنګه مچی را چاپېره یي دغه صورتحال دی تفهیم کولو چې دې صورتحال کې موږ پرویز خان چې دی نو هر کس سره بیل ملاقات کوي هغه مسالې اوري او دا ډېر غټ اثر لري که ډېرې ګیلې هم د خلقو وي دغه یې خو لکه دومره مشر سړی چې په خپله هغه سره ملاقات وکړي رابطې هر کس ته ټایم ورکوي هر کس ته ټایم ورکوي نو هغه کار هم نه شي خو چې تا ورته ټایم ورکوي او وفاقي وزیر دی هغه ورته ټایم ورکړو هغه خبره یې واورېده دې سره نو هغې سره هغه دا ذهن ډېر بدل شي او هغې